بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. زما عزیز طلبه کرامو، منگ د مثنوی شریف په تیر درس کې د دې شیرونو پورې تشریح کړې وه. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من. وای چې ما په هر مجلس کې خپل جړه فریاد وکړو او په معاشره کې مې د هر قسم خلکو سره واسطه رااله. جفت خوشحالان و بدحالان شدم. جفت یو ځای کېدو ته وایي، یعنی زه د خوش نیک عمله خلکو او بد عمله خلکو د هر چا مجلسونو کې زه څه شومه؟ شریک شومه. چا زما اثر قبول کو چا نه کو. مولانا د شپېلې په ژبه وایي چې ما په هر مجلس کې د جدایۍ فریاد او زاری وکړه، او دا خلک زما د سینې په پټ راز پوی نشول چې هغه د الله تعالی د وصال او محبت درد او هر چا زما درد په خپل درد او تکلیف باندې قیاس کړو، او زه خپل یار او ملګری وګڼلم. هر کسې از ظن خود شد یار من. خو زما د راز د لټولو او معلومولو کوشش یې ونه کړو. از درون من نجست اسرار من. او زه یې ونه پیژندم چې هغه د محبوب د درد فراق دی. په بعضې نسخو کې بدحالان اول ذکر شوی دی. جفت بدحالان و خوشحالان شدم. به هر حال دی کې دومره خبره غټه نشته. اوس منګه د دې شعر نه نوی سبق شروع کو. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش سین بانگ نایو نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر کی از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچنین زهره و تریاقی کی دید، همچنین دمساز و مشتاقی کی دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرمی این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. یا مر زبان را مشتری چون گوش نیست. گر نبودی ناله نی را ثمر، نی جهان را پر نکرده از شکر. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمانی آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید والسلام. دا هغه شیرونو چې مولانا په اول کې ویلیو چې د پټکي نه کم کاغذ روویسته د حسام الدین او د مریدانو د مطالبې نه مخکې دته الهامي طور دا ذهن کې اچولی شیو او د وړاندې کړه. موږ به کوشش کوو چې دې پورې د دې شیرونو تشریح وشي. نو سر من از ناله من دور نیست نننی سبق. لیک چشم و گوش را آن نور نیست. سر من زما راز از ناله من، زما د جړه او فریاد نه دور نیست، لره نه دی. لیک یعنی لیکن چشم و گوش را، سترګې او غوږ لرا آن نور نیست،
هغه نور او رڼا نشته، نور د معرفت نشته. یعنی زما د درد راز او حقیقت زما د آه او جړا نه معلومېدی شو، خو چون کې دا یو ذوقي عمل دی او ترڅو چې چاته دا ذوق حاصل نوي نو په دې درد نشي پوهېدلی. صرف ظاهري حواس یا عقل معاش د دې درد د پوهېدلو دپاره کافي نه دی. لیک چشم و گوش را آن نور نیست، یعنی سترګو او غوږونو لا هغه نور نشته، نور باطنی نشته، قابلیت ادراک نشته چې په هغې سره زما راز وویني یا یې واوري. زما په راز هغه سړی پوهېدلی شي چې په سترګو کې نور د معرفت وي. پاتې شو په ذوقي امورو د بل پوهول ګران دي. مثلا په لوږه هغه سړی پوهېدی شي چې د لوږه احساس کړي وي، یا مثلا د یو سیو یا د انګور ذایقه او خوند دی، نو که ته پې هر څومره چا په عمر کې سیو او انګور نه دي څکلي او ته وایې چې د دې خوند داسې دی، نو ته دا سړی نشي پوهولی. پوهول ډېر زیات ګران دي د ذوقي امورو. خو حقیقت دا دی د مولانا په شعر کې چې کم اعجاز او حلاوت دی په دې باندې اهل فن پوهیږي او د ده مقام پیژندلی شي. علامه اقبال مرحوم څخه وایي: نفس بسینه گدازم که طایر حرمم، توان ز گرمی آواز من شناخ مرا، شکست کشتی ادراک مرشدان کهن، خوشا کسی که به دریا سفینه ساخ مرا. یعنی اقبال وی زما شعر کې چې کم حرارت او د عشق اور دی، نو زما د شعر د حرارت نه ته زما شناخت کولی شي چې زه څوک یم. زه د حرم مرغه یم او د عارفانو د باغ بلبل یم. او د دویم شعر مطلب دا دی: شکست کشتی ادراک مرشدان کهن. د مغربي تهذیب په سیلاب کې او د دې مادي دور کې د زړو مرشدانو د ډیرو هوښیارو خلکو د عقل او د ادراک کشتۍ سورې شوې، ماتې شوې او غرق شوې، او ډیر خلک، ډیر هوښیار خلک د دې مغربي او د دې مادي سیلاب په ضد کې دې دور کې راغلل. خوش نصیب هغه خلک دي چې په دې سین کې زمانه کشته جوړه کا چې زه د دې دغه نه خبر شوی ما او زما د افکارو د پیغام نه پیدا اوچته کا. نو دا خلک ډیر خوش نصیب دي. عزتمندو، اقبال چې کم پیغام ورکوي مسلمانانو ته، چون کې د دماغو نه چوړ دا د قرآن حدیث او د بزرگانو اولیاء او د افکارو نه د نسخه ترتیب کوي. په هغه رڼا کې د دې کم شعرونه چې مو ویلې د دې مکمل غزل دا دی، دام ویما: دوز دست تیغم و گردون برهنه ساخ مرا، فسان کشید و بروی زمان آخ مرا، منان جهان خیالم که فطرت ازلی، جهان بلبل و گل را شکست و ساخ مرا، میں جوان کے بپیمانی تو میرے زم، زرا و قیس کے جامو سبو گداخ مرا، نفس بسینه گدازم که طایر حرمم، توان ز گرمی آواز من شناخ مرا، شکست کشتی ادراک مرشدان کهن، خوشا کسی که به دریا سفینه ساخ مرا. به هر حال اوس منګه راځو دویم شعر له: تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. یعنی تن ز جان، وجود د روح نه
و جان ز تن مستور نیست او روح د بدن نه مستور پوشیده و پټ نه دی جدا نه دی لیک کس را دید جان دستور نیست لیکن چاله را لیدل د روح دستور نه دی اجازت نه دی قاعده او قانون نه دی دستور د څه په معنی راځي پارسی کې قاعده او قانون آیین او روش ته وایي او بل د اجازت او فرمان په دغه لکه یو سړی وي دستور داد یعنی اجازت یې ورکه حکم یې ورکه نو دلته لکه څنګه چې بدن او روح د یو بل نه پټ او جدا نه دي لیکن چا لره د روح د لیدلو قاعده او قانون او اجازت نشته یعنی سره د دومره پیوستوالي او نږدېوالي د روح او د بدن چې یو بل ته نږدې دي بدن روح نشي لیدلی انسان دا روح نشي لیدلی همدغسې د شپېلۍ اواز قابل حس دی خو د زړه په سترګو او غوږونو چې الله تعالی یې چاله ورکي نو دا حس کولی شي د سر په سترګو او غوږونو قابل حس نه دی نو همدغه شان زما درد لره نه محسوسول سره د دلیل نه دا کوم د تعجب خبره نه ده البته چې د چا روح پاک او محرم وي نو هغه زما په ژبه پوهیدلی شي او حقیقت ته یې رسیدی شي این زبان مولانا بلزیوی این زبان محرمی خود دیگر است هم دلی از هم زبانی بهتر است یعنی د محرموالی ژبه بدله ده او د زړونو د یووالي دا د ژبې د یووالي نه بهتر دی د دوو کسو زړونه مختلفو ژبو والی دي یو پارسیوان دی یو ترک دی یا یو فارسیوان دی او یو عرب دی خو د دوی زړونه او سوچ دا نږدې دی نو دا که ژبه یو شان وي دواړه یوه ژبه وي د دې نه دا د زړه یووالی ښه دی ای بسا هندو و ترک هم زبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان مثلا ډیر داسې شوي دي یو سړی د هندستان اوسیدونکی دی یو د ترک اوسیدونکی دی هم زبان دي یعنی سوچ یو دی ژبې بدلی دي خو سوچ او ذهن یو دی او ډیر داسې شوي دي چې دوه ترکان دا چې ژبه ترکی ده د بیگانه او د پردو په شان دي ولی چې زړونه او سوچ یو شان نه دی او د یو بل محرم نه دي اصل چیزه محرمیت دی چې داغه د زړه په راز باندې پوه شي داغه په مزاج پوه شي همدا شان حافظ شیرازی رحمت الله علیه فرمایی محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را د خپل عاشق زړه محرم څوک نه وینم خاص و عامو کې دا ضروری نه چې یو سړی په پارسی ژبه پوهیږي نو د حافظ شیرازي په کلام باغه پوه شي دې دپاره اوس محرمیت پکار دی د هغه مزاج شناسي پکار ده چې د هغه محرم شي نو د هغه په پیغام او هغه چې د هغه اشعارو کې چې څه دي په هغې به پوه شي د هغه مزاج شناسي ضروري ده نو که اوس ډېر پارسي زبان وي خو د حافظ شیرازي په خبره نه پوهیږي دې دپاره صرف پارسي شرط نه ده چې ته په پارسی پوه شې نو د حافظ شیرازي په کلام به پوه شي یا یو سړی په پارسی پوهیږي نو د مثنوي مولانا روم په خبره به پوه شي نو دې دپاره د محرمیت ژبه پکار ده نو دا موږ ویلې تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست آتش سین بانگ نای و نیست باد هر کی این آتش ندارد نیست باد آتش از این بانگ نای اور دی دا آواز یا فریاد دا شپیله نیم شپیله ته وی او نای دا دواړه تلفظ صحیح دي و نیست باد او هوا نه ده چې دینه کوم آواز وزي گویا کې چې دا هوا ده هر کی این بلکې دې کې اور دی هر کی این آتش ندارد نیست باد هر څوک چې دا اور نه لري نیست باد نه دی وي نه کېدلې بهتر دی د دې معنا کو په اوله مصره کې نیست باد یعنی هوا نه ده
او په دویم نسبت کې د دې تشریح اوس موږ کوو. یعنی د دې شپېلې اواز په حقیقت کې یو اور دی، دا هوا نه ده. د شپېلې نه چې کومه هوا خارجيږي دا په حقیقت کې اور دی. په دې شعر کې د طالب حق یا عاشق حق د خبرو د تاثیر بیان دی چې گویا کې دا اور دی چې نور خلق هم لکه د اور ګرمۍ اسوځي، هغې کې جذبه پیدا کوي، هغې له رڼا ورکوي. او یقینا چې د عاشق حقیقي په صحبت کې انسان کې جوش، عشق او محبت پیدا کیږي. لکه څنګه چې ګوره اور کې ته اوسپنه کېده، نو د اور د صحبت په نتیجه کې هغه سره شي، هغې نه مور جوړ شي، څوک لاس نشي وړلی، همغه د اور اطلاق پې کېږي. ګوره دغه سړه اوسپنه په اور بدله کی. نو همدغسې د عاشق کامل په صحبت کې انسان کې هماغه ګرمایش او حرارت د ته رسي کوم چې د هغه په زړه کې دی، د هغه د سینې نه ده ته ورو ورو څه کېږي، منتقل کېږي. څنګه چې د اور د صحبت نه اثر و تاثیر پیدا کېږي، سړی ګرمیږي. د عاشق کامل په خپل همنشین او هم صحبت کې عمدغه خواص خپل څه کوي، منتقل کوي. او هر کې این آتش ندارد نسبت، څوک چې دا اور نه لري نو نسبت، څوک چې د دې نعمت عظما نه محروم دی چې هغه عشق دی، نو هغه دی نیست و نابود وي. یو مطلب یې دا دی، نسبت نیست او نابود دی وي، یعنی د هغه چا په ژوند کې چې طلب د عشق نوي، د داسې ژوند نه مرګ بهتر دی. دا د نسبت یوه معنا شوه. دویمه معنا یې دا ده، نسبت نیست دی شي، یعنی معنوي نیستی ته دی خدای پاک ورسوي، پناه فی الله دی شي. گویا کې چې رومي صاحب دعا کوي چې چا کې چې دا عشق نشته، نسبت الله تعالی دی ولا ورکی، دغه نیستی دی ورکی. نسبت نیستی شي یعنی معنوي نیستی دی ولا الله تعالی ورکی، هغې ته دی خدای پاک ورسي، الله دی فنا پی الله کی. نو گویا کې چې دا د اولې معنی خلاف شوه. چا کې چې نوي نو نسبت دغه نیستی او فنایت دی الله تعالی دله ورکی، چې چا کې عشق نی خدای دی پکې پیدا کی. بله معنی د دې دا هم کیدی شي چې څوک چې عشق نه لري، دا اور د عشق د کې نی نسبت نیست بوده، دا نش دی، هیڅ هم نه دی. گویا کې هغه په دنیا کې اهمیت نه لري، هغه هیڅ هم نه دی، د ده نه څه جوړېدی نشي. لکه مولانا عارف جامی رحمه الله فرمایی، هزاران ناقل و فرزانه رفتن ولی از عاشقی بیگانه رفتن، نه نام مانزشان نه نشانه، نه در دسته زمانه داستانه. یعنی په زرګونو خیاران خلک دنیا نه لاړل چې هغوی صرف عقل معاش لرلو، عقل معاد نه لرلو، چون کې د عاشقۍ او عشق سره نابلده وو، نو څه چلو شو، نوم و نشان یې په دنیا کې پاتې نه شو. لکه عشق حقیقي هغه دولت دی چې انسان ته حقیقي ژوند ورکوي او زنده جاوید یې تی جوړی. لکه حافظ شیرازی چې فرمایی، هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، سبتس بر جریده عالم دوام ما. هیڅ کله به مړ نشي هغه څوک چې د هغه زړه د الله تعالی په عشق سره ژوندي شي، او په اخبار عالم، په جریده عالم کې، په صفحه عالم باندې زمونږ دوام لیکلی دی چې موږ به همیشه یو. نو دا د دې معنا شوه. اوس راځو 10 نمبر شعر ته. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. آتش عشق است،
اور د عشق دی که اندر نه فتاد که اندر نه فتاد مطلب دا دی چې په شپېلۍ کې دننه پرېوته او واقع شو دا د عشق اور دی جوشش عشق است کاندر می فتاد او د عشق جوش دی دا چې په شرابو کې پرېوتې دی دام د عشق د برکته دی مولانا د خپل عرفانی سوچ په بنیاد د عشق رول او کردار په ټولو کائناتو کې محسوسوي او د دې کائناتو په هر چیز کې په دې عالم کې هغه ته عشق ښکاري صرف عشق او د دې عالم خلقت د عشق په اساس ګڼي چې الله تعالی دا عالم د خپل عشق او معرفت دپاره پیدا کړی دی د دې وجې نه مولانا د شپېلۍ غمناک او سوزناک आवाज هم د عشق د وجې ګڼي او وی چې په شرابو کې کم جوش ته دام د عشق د سبب دی آتش عشق است کاندر نه فتاد یعنی د عشق اور د چې شپېلۍ کې غورځېدلی او جوشش عشق است کاندر می فتاد او په شرابو کې چې کم جوش دام د عشق د وجې نه دی د عارف جامی په نظم عشق ډېر اهمیت لري تاسو پیژنئ عارف جامی مولانا عبدالرحمن جامی رحمه الله د تعارف محتاج نه دی دنیا یې پیژني په اولیاء او عارفانو کې هغه لکه د انور ځلیږي هغه وایي اسیر عشق شوکندیشه این است همه صاحب دلان را پیشه این است پلک سرگشته از سودای عشق است جهان پر فتنه از غوغای عشق است اسیر عشق شوق آزاد باشی غمش در سینه نه تا شاد باشی اسیر عشق شو هغه وایي په عشق کې قید شه د عشق قیدي شه کاندیشه این است چې دا یو اندیشه او فکر اعلی دی دنیا کې دا سوچ او فکر وکړه هما صاحب دلان را پیشه این است څومره چې صاحب دل خلق دی اهل الله اهل دل د هغوی دا کسب و پیشه وه لکه رحمان بابا وایي چا به کسب بیل عشق بل څه نه کړه بار گنج دی چې هر یو ته اظهار نه دی گویا کې چې د عشق خزانه ده پټه ده چاته پته نشته کني په دنیا کې به چا د عشق نه بل کسب و کار نه کولی اسیر عشق شو که آزاد باشه غمش در سینه نه تا شاد باشه عبدالرحمن جامی صاحب ویو عشق کې قیدي شه که حقیقي ازادي غواړې نو د عشق قیدي شه د الله تعالی او د رسول د عشق چې حقیقي ازادي تا ته نصیب شي غمش در سینه نه د دغه عشق غم زړه کې کینا تا شاد باشه چې خوشحالي غواړي به هر حال دلته اشرف علي تنوي رحمه الله د دې شعر تشریح ډېره ښکلې کړې ده هغه وایي چې د نه نه مراد طالب او عارف دی او د مې نه مراد معشوق دی او وایي چې په دې شعر کې د عشق او محبت د شان بیان دی چې دا محبت داسې چیز دی چې د محب صفت هم دی او د محبوب صفت هم دی څنګه چې الله تعالی فرمایلی دی یحبهم ويحبونه نو اگر که د دواړو صفتونو کې د ځمکې او اسمان فرق دی لیکن چې نسبت خاک را به عالم پاک خو بیا هم د اسمی مشارکت دا هم څه کم نعمت نه دی به هر حال د مولانا په نیز د عشق چې دی دا یو اکسیر دی یو کیمیا ده څنګه چې په پخوانو حکیمانو په اکسیر باندې د مس یا تانبې نه به سره زر جوړول یو کم قیمت چیز به په اعلی قیمتي چیز باندې بدلولو نو مولانا وایي چې عشق هم یو اکسیر دی چې د انسان ماهیت بدلی د انسان اخلاق بدلی د انسان رویه او کرکټر بدلی او د دنه یو ډیر قیمتي او محبوب انسان جوړی دا وس راځو یو لسم نمبر شعر تا نئی حریف هر کے از یاری برید
پردهای شپردهای ما درید. نه شپیله حریف دا هغه چا دی چې د هغه د خپل یار نه کټ شوي وي. دلته حریف د همپیشه یا دوست او ملګري په معنا دی، هم فکر هم کیش. او په دویمه مصره کې پردهای شپردهای ما درید، دوه پردې ذکر شوي دي. د ده پردو د دې شپیلې زمونږ پردې اوشلولې. دا اولنې پردې نه مراد د شپیلې اوازونه دي چې د شپیلې د سیټ د سرو نه روزي، او دا یو موسیقي اصطلاح هم د پرده ورته وي. او دا دویمه پرده دا د حجاب او معنی اصل معنا کې دا د دې په معنا دی. دلته مولانا د شپیلې سره همدلی کوي او هغه خپل غم شریکه ګڼي. څنګه چې د شپیلې اصل د نیستان نه دی او دا غزینه را جدا شوی کټ شوی دا او خپل زوړ باغو بند پسې خپو دا فریاد کوي. نو مولانا هم د خپل معشوق ازلی نه جدا شوی دی او هغه پسې خفه دی. پس هغه غمناک اوازونه چې د شپیلې نه روزي هغه حجابونه او پردې چې زمونږ او د حقیقت ترمنځ واقع شوي دي هغه شلی او موږ حقیقت سره وصل کوي. تاسو انشاءالله پوه شوئ. نو مولانا د شپیلې ډیر زیات لکه صفت کوي. کامل گرخاک گیرد زر شود، ناقص ر زربرد خاکستر شود. کامل سړی که خاور امراوالی داغه نسره زر جوړ کی، اهمیت پیدا کی. او ناقص سړی که سره زروالی داغه پلاس کی رشي بے قدر شي. وس دا خبره چې د شپیلې اوریدل یا د رباب اوریدل سما چې دا د دې حلالواله او حرامواله دا زمنګ موضوع باس نه ده. خو البته د شیخ سعدی هغه نظریه دغه د مفتیانو علماء کرامو کار دی. البته د بوستان په دریم باب کې چې تاسو ته یاد وي د شیخ سعدی اشعار هغه وایي د سما متعلقه دا غیدا جواز و عدم جواز متعلقه. بگویم سمای برادر کی چیست مگر مستمرا بدانم کی کیست. گرز برج مانا بود طیری و فرشتہ فرو ماند از سیری و وگر مرد لحوست و بازی ولاغ قوی تر شود لحوش اندر دماغ. سادی صاحب وی چې د سما د جواز و عدم جواز باس نه مخکې زه دا معلومول غواړم چې دا سما کم سړی کوي، د څه مقام دی. که د سامع روح د اوریدونکي څوک چې سما اوري شپیلې اوري د روح د عالم معنا سره تعلق ساتي، دغه د خواهشات نفسانیونه وتلې دی په دې د پاسه تیر شوی دی. نو د داسې سړي د سما په اورېدو سره د سلوک الله په لار کې دومره تیز لاړ شي چې فرشتې هم د دنه رستو پاتې کیږي، فرشتې هم ورسه مزل نشي کولی، لکه د روحاني ترقی کیږي. او کدا سما اوریدونکو ظاهر پرستو شهوت پرست وي دنیا پرست وي نو د سما په اورېدو د شهوت نور هم زیاتیږي. نو د دپاره سما شپیله او رباب اورېدل داسې دي حرام دي. وس راځو 12 شعر ته. همچنین زهره و تریاقی کی دید، همچنین دمساز و مشتاقی کی دید. مولانا وی چې همچنین د شپیلې پشان زهر او تریاق دا چا لیدلی چې هم زهر دی هم تریاق دی، دا د یو بل ضد دی. تریاق
دا هغه دارو دي چې د زهرو په ضد کې استعمالیږي، د زهرو اثر ختموي. همچنه دمساز و مشتاقی دي. د نه په شان ښه دمساز، ښه هم صحبت او ملګری او مشتاق چې شوق او سوز دی پکې، دا چا لیدلی دي؟ تریاق لرازو د شپېلې په شان وي چا لیدلی دي چې هم زاري هم تریاق وي؟ نو تریاق یا تریاق دا اصل یونانی لفظ دی. دا دارو د زهرو په ضد کې با طب یونانی قدیم کې دا استعمالیده. او دا دارو تریاق به د څه نه جوړولو؟ دا یو ماجون و دوه قسمه. دا هغه دارونه چې داسې نشاورو او بل تسکین کننده وو. لکه دا به په پخوانو طبیبانو جوړولو، دا د عام تریاق نه دي. خو دغه دارو دومره مفید و چې د زهرو په ضد به دا استعمالیده. یو سړی به مارو چې چلو نو دې کې هغه زمانه کې وی لکه تریاق ورکوي، دا به د مار د زهرو اثر به ختمولو. د دې وجې نه دا ضرب المثل په خوا زمانو کې مشهور و. لکه سعدي صاحب هم خپل کتاب کې ویلي دی ګلستان کې، تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیده مرده شود. دا عراق کې ډیر ملاوي د په خوا زمانو کې. نو سعدي وی تریاق ترڅو د عراق نه راوړی شي نو مارچیچلې خو به مړ وي. دا ضرب المثل. نو بهرحال تریاق دا د زهرو ضد سیزو. یو دا عام تریاق دی، دا افیم چې ورته وي چې د کوکنارو نه جوړیږي، دا جدا دی تریاق. همچنه زهری و تریاقی کی دید، همچنه دمساز و مشتاقی کی دید. د شپېلې په شان چا لیدلی چې هم زهر وي هم تریاق وي؟ د شپېلې په شان چا لیدلی چې هم دمساز وي یعنی خام صحبت او ملګری وي او هم مشتاق وي؟ یعنی شپېلې په یو وخت کې غم پیدا کوي، انسان غمجن کوي، نو زهر دی. او بل ځای د روح ته آرام اطمینان او سکون ورکوي، نو گویا کې د زهرو ضد دی. هم سبب د غم جوړیږي او هم د روح د آرام او اطمینان سبب جوړیږي. کله چې په شونډو کې ولی شي نو دمساز وي، او کله چې په شوق جړا کوي گویا چې مشتاق او شوقمند د وصال ده شپېلې. مولانا د دې نه بهتر دمساز او مشتاق نه ویني. یا مولانا فرمایي یا خپل ځانه یا د بل عارف کامل چې د نه مراد دی، نو هغه ویو د عارف کامل خبرې داغه چا د پاره چې د خواهشات نفسانی نه مغلوب وي، د الله تعالی نه غافل وي، داغه په حق کې زهر دی، پاغه د دا واس خنه لګي. کم سړی چې د خواهشات نفسانی نه مغلوب نه وي او د محبوب وصال ته اشتیاق لري، نو داغه په حق کې ضد زهر دی او پاغه دا خبره خې لګي. بل تشریح دادا چې نه د غفلت پردیش لئی او انسان کې دا طلب شوق پیدا کوي، نو د غفلت په لری کولو د پاره د شهوتونو کمواله لازم دی او دا نفس نه مني. د نفس د پاره ناګوار دی، زهر دی، او د روح د پاره خوشګواره زاده یعنی ضد زهر. نو ځکه وایي چې د نه پشانو نه زهر شته او نه تریاق شته. 14 نمبر شعر. نئی حدیث راہ پرخون میں کنات قصہ ہائے عشق مجنون میں کند. پرخون یعنی پرخطر، دا شپېلې چې دا حدیث نه مراد خبره، دا خطرناک لارې خبرې کوي، او دا دا عشق مجنون قصې بیانوي. خطرناک لار یعنی چې په دې مسیر کې بیابانونه او لوړې جوړې چې پاغي کې خپیم ویني کیږي، او په ابتدا کې د نفس د پاره ډیره ګرانه او د مشکلاتو نه او د امتحانونو نه ډکوي. لکه حافظ شیرازی فرمایي شب تاریکو بیم موجو گردا بی چنین حائل
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. او عاشق صادق په خپل درد او جړا کې د عشق خبرې او د عشاقو قصې بیانوي. د مجنون نه مطلق عاشقان مراد دي، صرف مجنون مراد نه دی چې د همجنس وي. محرمین هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. په بعضو نسخو کې مر زبان را مشتری چون گوش نیست، بچا کې جز گوش راغلی خو مطلب یو دی. محرم د دی هوش او بغیر د بی هوش نه بل څوک نشته د دې راز. او جبې لره بغیر د غوږ نه بل مشتری نشته. د جبې په خبرو صرف غوږ خریدار دی، هغه پې پوهیږي او محسوسوي. اوس د دې شعر د پوهېدو نه مخکې تاسو ته یو مثال. هوښیارتیا دوه قسمه ده. یو د دنیا په ګټه فایده او پوهېدل، د دنیا آسایش عیش و عشرت برابرول. او یو هوښیارتیا دا ده د الله تعالی رضا حاصلول او په ځان سخته تیرول، صبر کول. هوښیارتیا دوه قسمه ده. عقل دوه قسمه دی، یو عقل معاد دی، یو عقل معاش. یو سړی د آخرت هوښیاري، د آخرت ګټه فن، یو د دنیا هوښیار دی. عبدالرحمن بابا وی هوښیار مه ګڼه هوښیار د دې دنیا، بې وقوف دی وقوفدار د دې دنیا. به هر حال وس دلته محرمین هوش، د هوش نه مراد دلته عقل معاد دی. جز بی هوش نیست، بغیر د بی هوش نه بل څوک نشي کېدی. یعنی چې د عقل معاش نه بې توجه وي او بې هوش وي. یعنی د دغه هوش عقل معاد یا عقل خداجو او عقل حقیقت جوی چې حقیقت لټي، چې په دې باندې د مقصود حقیقی معرفت حاصلېږي، هغه سړی پې پوهېدی شي. محرمین هوش چې د ما سوی الله نه بې هوشه وي، بې التفات او بې توجه وي، بغیر د دنه پې بل څوک نه پوهېږي، بل څوک محرم کېدلی نشي، بل څوک دغه هوش چې حقیقي هوښیارتیا ده نشي حاصلولی. څنګه چې د ژبې خریدار صرف غوږ دی، د جسم نور اندامونه لکه سترګې، خپې، لاسونه د غوږ په خبره نه پوهېږي. لاس او خپې اورېدل نشي کولی، صرف غوږ د ژبې د خبرو اورېدونکی او محرم دی. خو هغه هم ګوش سر غواړي، د زړه او د روح غوږونه غواړي چې د عارف په خبرو پوه شي. او دلته مر زبان را، دا مر زائد دی، مر زبان را مشتری جز گوش نه. دلته مر معنا نه ورکوي، دا صرف د دې مصرې د قافیې د ډکولو دپاره ذکر کړی دی. مر زبان رام اگر که دا بعضې ځایونو کې د خاص په معنا هم راغلی دی، خو دلته پیدا شعر مصره برابر کړی ده. جبې لره بغیر د غوږ نه بل څه خریدار نشته. گر نبوده ناله نی را ثمر، نی جهان را پر نه کرده از شکر. که چېرې د شپېلۍ یا د عاشق حق د فریاد او ژړا د دې نتیجه نه وي، نو نالینۍ به دنیا د خوږو نه ډکولې نه. په دې شعر کې د نالینۍ د فوایدو بیان دی چې د شپېلۍ د ژړا په نتیجه کې انسان کې طلب پیدا کیږي او د طلب نه معرفت پیدا کیږي چې د طلب ثمره ده. د دې نه ثابته شوه چې د عاشق ژړا او فریاد بې فایدې نه دی، تاثیر گزار دی، د هغې نه د معرفت ثمره پیدا کیږي. نو اوس په دې باندې دلیل قائموي. گر نبوده ناله نی را ثمر، که د نالینۍ ثمرو نتیجه نه وي، نو نی جهان را پر نه کرده از شکر. شکر نه مراد معرفت دی، نی به جهان د معرفت نه نه ډکولې. یعنی په دې دنیا کې چې په زرګونو عارفان دي، دا د کوم ځای نه پیدا شول؟ بلکې دا عارفان هم دغه د نی د ژړا فریاد او د اهل عشق د گفتار د برکت دی. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور او باک نیست، تو بی ما نیان که چون تو پاک نیست. در غم ما، زمنګ په غم کې، د عشق په غم کې، روزها بیگاه شد، ورځې بیگاه شوې. او
ورځې د سوزونو سره همرا ملګری شوې. ورځې روزها ګرف ورځې که چرې لاړې ورته ووایې چې باک نشته. ورځې دې تیرې شي تو بیمان ته پاتې شه. اے مخاطبه اے عشقه یا اے معشوق حقیقی اے آن کی چون تو پاک نیست چې ستا په شان پاک نشته. دلته در غم ما روزها بیګا شو. زمونږ په غم کې ورځې بیګا شوې. بیګا اصل معنا د بې وخت او ناوخته ته څه وایي بیګا وایي. ماښام شپه کېدل دې ته بیګا وایي. دا بغیر د الف هم راځي بیګا او بیګاهان دا ماښام ته وایي. یعنی په غم عشق کې ورځې تېرې شوې بیګا شوې او دا ورځې د سوز او درد سره تېرې شوې. د عارفانو په نیز اصل مقصد د ژوند عشق دی. هغوی ته د عشق نه بغیر ژوند تېرولو هیڅ اهمیت نه لري. او کله چې د محبوب مثال وصال ته ورسیږي نو ژوند دوی ته معنا او مفهوم پیدا کی او هر لمحه دوی په سوز درد او غم کې تیری. عرفی او شاعر دی هغه وایي عرفی اگر بگیریه میسر شده وصال 100 سال میں توان به تمنا گریستن. عرفی وی که په جړه باندې وصال حاصلېدلې نو 100 کالم د دې وصال په تمنا ورمان کې جړېدل آسان دي. سړی جړلی شي خو چې 100 کاله پس هم د خپل محبوب ملو شي. نو وصال ته د رسېدو دپاره وخت و زمان لازم دی. د وخت تېرېدو سره با عاشق د خپل وصال محبوب ته نږدې کیږي. نو ځان لا تسلی ورکوي چې روز ها گر رفت گور و باک نیست تو بیمانیان کی چون تو پاک نیست. عمر که تیر شو تیر د شي پروا نشته خو ته دې پاتې یا هغه ذاته چې ستا په شان بل پاک نشته یا هغه عشقه. هر که جز ماهیزی آبش سیر شد هر که بیروزیس روزش دیر شد. هر څوک بغیر د ماهی نه د هغه د اوبو نه موړ شو. ماهی د اوبو نه نه مړیږي سمندر نه. هر څوک چې بیروزی دی او د عشق نه بې نصیبه دی روزش دیر شد. ورځې څه شوې ملالاوره شوې. د دیر معنا کو. ګوره ماهی یا سمندري مخلوق د اوبو نه نه مړیږي بلکې د ماهی او کب ژوند د اوبو سره تړلی دی چې د اوبو نه وباسي هغه مړ کیږي. همدغسې عارفان او عاشقان د الله تعالی د معرفت او د محبت د سمندر نه نه مړیږي. د دوی خپل دنیا او خپل عالم دی څنګه چې د کبانو دی. په تیرو شعرونو کې د هغه خلکو بیانو چې هغوی د الله تعالی د تجلیاتو د مشاهدې نه او د وارداتو د نازلېدو نه کله هم نه مړیږي. دې خلکو ته په اصطلاح کې ماهی ووی چې دا کبان دي. اوس په دې شعر کې د 2 قسمه نورو خلکو ذکر کوي. یو هغه دي چې هغوی ته لږ څه حاصل شي او په هغې قناعت وکړي. داسې خلکو ته جز ماهی ووی چې دا ناقص دي. یو هغه خلک دي چې هغوی ته هیڅ نه دي حاصل شوي. د معرفت او محبت نه هغوی ته بیروزي وویل چې د هغوی عمر ضایع شو. نو د دیر هر کی بیروزیش روزش دیر شد. د دیر لغوي معنی سره دیر درنګ او تاخیر ته وایي. روزش دیر شد یعنی لیټ شو ناوخته شو. دا د زر او جلدې په مقابل کې راځي دیر ناوخته. هر کی مطلب دا دی ګوره یو سړی چاته انتظار کې او ماښام شي دته دغه حالت ته وایي چې یاره د ده ورځ ملالاوره شوه. ورځ خوندوره نه ده. ته د چا انتظار کې او ولاړې ورځ ناوخته شي دیر شي نو سړي په طبیعت بوجي که نه. چاته چې دا عشق نصیب نشو د دې نه بې حصې پاتې شو روزش دیر شد. ورځې څه شوې ملالاور شوې لیټ شوې. یو دیر دی. دیر د زرتشتیانو عبادت خانې ته وایي. دیر مغان په فتحې سره. نو دا دیر دی. دیر لیټ او ناوخته ته وایي. اخري شعر دی انشاءالله دا نینامه ختم شو. اخري شعر دا دی در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید والسلام. د پوخ سړي حالت کچه سړي نشي محسوسولی. بے درد سړی د دردمن سړي حال نشي معلومولی. نو خبره لنډه پکار ده. اے تو را خاره بپا نشکست کیدانی کی چیز حال مردانه کی شمشیره بلا بر سر خورند.
هغه کسه چې ستا په خپو کې غنم نه ده تللی، غنه نه ده ماته شوې، ته څه پوهېږې په حال د هغه چا چې هغوی د مصیبتونو او بلاګانو تورې په سر خوري، د بلا او مصیبتو امتحانونو تورې په سر خوري او مصیبتونو کې اخته دي. پس کله چې ناقص سړی د کامل په حالت نه پوهېږي او محجوب چې په پرده کې د واصل په حالت نشي پوهېدی، ولې چې دا ذوقي امور دي، د دلایلو او قیاس نه ادراک ممکن نه دی، نو د خبرو د اوږدولو نه څه فایده؟ خبرې لنډول پکار دي. والسلام دا د ختم لفظ دی. خلک چې خبرې بس کوي نو وایي والسلام، یا مطلب دا دی والسلامة فی السکوت، سلامتیا په سکوت کې ده. لکه وایي چې یاره سلامتی په دې کې ده چې سکوت وکړی شي، ولې بعضې د معرفت اسرار د دې په ښکاره کولو کې چون کې عوام پې نه پوهېږي، د هغوی دا غلط فهمۍ یره ده، نو دی وایي چې زه دلته کې دا خبرې مولانا روم وایي بس کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.